خدای خدمتګاران د سیول ډیفنس په نامه پیژندلی شي. د رضاکارو ټیم په دې غرض جوړ کړی شوی دی چې د بیوسو خدمت وکړی شي. د سیول ډیفنس د مهنت او د خدماتو د دین اندازه لګولی شي چې د حکومت له اړخه سیول ډیفنس ملکن ته هیڅ قسمه مراعات نه دی حاصل. خو بیا هم د انساني همدردۍ په جذبات دومره مستی چې د هیڅ قسمه سختي نه په شا کیږي نه، که هغه د سیلاب په شکل وي او که د طوفان، زلزله وي او که نور داسې ناخوښه آفتونه. کاریوزیر چې د نوښار سره تعلق لرونکي د ګرداو په سیند کې د لامبلو په غرض ورکوز شو، خو د سیند د بیواره چپو ښکار شو. د سیول ډیفنس رضاکار او لامبوزنو د ټولو ورځې تکل نه بعد هم خپله حوصله ونه بایلله او په دویمه ورځ یې د عزیر لاش وموندلو. لاش یې د مومن خان چې پوارډن په سربراهۍ کې د 11/22 په مدد سره تحصیل بټخیل هسپتال ته منتقل کړو او د ضروري کاغذي کاروایۍ نه بعد یې لاش خپلو وارثانو ته حواله کړو.